السلام علیکم ملګریو امیرزاده وصال یم د خپل ملګري ذکر الله سره په نننۍ سپینې خبرې چې کومې دي په دغه پروګرام کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایم او نن تاسو مونږ خبروو د کرکټ او د سپورټ حوالې سره چې پاکستان په انټرنیشنل لوبه کې چې فاینل ته کم رسېدلی و هغه انګلند ته ډېر په آرام سره وګټلو هغې وجوهات مونږ تاسو ته ښیو چې آیا د کم چې ګراوند لیول دي د کم ځلۍ ټورنمنټونه دي د دې نه واخله هغه انټرنیشنل لوبې پورې زمون پاکستان سره په هر ځای کې پاتې راسي او د فاینل میچ یا دغه رنګ نور چې کومې لوبې کیږي او د دغو د بللو چې کوم دي اصل وجوهات څه دي نن موږ له شکایت راغلی دي چې کم په جمرود سپورټس کمپلیکس کې د انډر 13 16 او 19 چې کوم ټرایل اخیستل کیږي په هغې کې چې کوم سلیکټران دي هغه پکې سفارش والا کسان خلي هغه پکې نور قسم الزامات په خلکو ولګول. تاسو په نننۍ پروګرام کې موږ سره تاسو ووینو چې خلک څه وي پلیر څه وي چې کوم وړه ماشومان بچي ګلالي راغلي دي په دغه ګراوند کې چې کوم فریاد د موږ ملګري ذکر الله ته کړی دی هغه تاسو په ویډیو کې وګورو موږ راځو واپس تاسو له واپس چې تاسو ته بیا نور خبرې وښیو چې اصل وجوهات موږ ځکه دغه ښیو چې پاکستاني ټیم چې کوم دی پاکستاني لوبغاړي چې کوم دي بیا د انګریزانو یا د هندوانو یا د نورو انټرنیشنل پلیر په مخ کې ویل بیا الته دی خبرې دیږي او دغه رنګ لوبه بیا وبیلي ما بس ولینو ما دلته چینی نه راغلی پرونه موضوعي راغلی و هغه ډېره ښه هغه کړې بیا ورته ویلي چې یارې مې سره نامه زوی نشته کني د ښه هغه کړی و نن یې بیا راغوښتی بس نامې پوښتنه ترې وکړه دوباره یې بس همداسې راوښکه چې کوم خلک د هغوی ښه بیټینګ یا بالینګ وکړي هغو ته توجه هم نه کړي او چې کوم انداسې کسانی هغو ته هغه وکړي داسې چې بالینګ یې هم نه یې کړی نه یې بیټینګ کړی داسې یې راوغواړي او بس هغه لیکل ته وکړي او نامه یې ولیکي بیا یې بس را بهر کړي دا موږ ټولو مطالبات مونږ رسو بار ولاکه حق ملويږي وایي څنګه چې دلته راشو غریب سړی دی لیکینې و چې کومه غاټه هغه بیا نه وځي نو دا مونږ خوري ورسې مونږ باس کړو مونږ الحمدلله ټیلنټ شته او ټیلنټ چې مونږ شو کو مونږ ته انصاف ته نه ملويږي هیڅ کلام نو دا خو خوند نه کوي سره نه ته بالینګ بیټینګ مو کار کړی کنه زه بالر یم او زه راغلی یم الحمدلله په ځان مې باور نشته او زه بیا هم بهر ولاړ یم کله څه وي او پته نه لګي چې دا دوسه هغه دی نامه یې ته لیکلې ده نامه یې لیکلې او ورته ولاړ یم چې دریم راوند کې راشه دویم کې راشه او بس ټیلي جوړې کړي پرون راغلی وې که نن د پیله ورځ پرون راغلی وم چې لاړ شه چې ته 13 سال نه یې او پرامبې شته پرامبې کې 13 سال لیکلی 9 کلاس کې یم تاسو وکتل په دا ویډیو کې چې یو پکې کم د لوبغاړي کم پلار دی هغه څومره فریاد سره خبرې کوي او هغه خپله غریبي بیانوي چې امانه څوک ام پی ای یا کم داسې لوی مالداره سړی سفارشي شته چې هغه ما بچي له مخکې پوش ورکړي دیکه ورکړي او په دا انډر 13 16 او 19 کې یې برخه جوړه شي او وایي اخلي چونکې پی سی بي دغه ټول هغه چې کوم دي ټرایل روان دي د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې 14 کیلوریانو ته منتخب کیږي خو د انډر 19 چې کوم دی هغه پر 20 کیلوریان اخ کیږي او د 1900 ضلعو نه ټوټل تقریبا 240 پلیر چې کوم دی هغه منتخب کیږي. ملګري تاسو د ماشوم خبره هم اورېدې چې کوم دغه لوبغاړی ګلالی ماشوم وایي چې په وړومبۍ ورځ یې ورته وایي چې سبا راشه په دویمه ورځ باندې چې بل سبا راشه اوس هم بهر ولاړ کوم ځای کې چې ټرایل اخیستل کیږي هلته ویله مکان وکړو دا ماشوم خبرې دومره بولډ خبرې دي او دومره ټیلنټډ ماشوم معلومیږي که چېرې دغه رنګې ګلالي ماشومانو له موږ موقع ورکړه او ښه لوبې موقع مې ته جوړه کړه نو نن مې دا د نسیم شاه او د شهین شاه او د دغو کسانو غوندې په انټرنیشنل لوبه کې بیا په مستقبل کې لوبیږي. ملګریو د ټیلنټ ته موقع نه ورکول کیږي دا صرف دا نه چې په یهودو چې کوم ملکونه دي یا چې کوم غیر مسلمه ملکونه دي مطلب په ایشیا ملکونو کې خاص کر زه افغانستان پاکستان او د انډیا ذکر هم کولی شم د بنګلادیش پورې او د سریلنکا پورې چونکې دلته غربت دی دلته اکثر د پیسو والا کسان د سفارش والا کسان مخکې پوش کیږي او هغه نېشنل او انټرنیشنل ټیمونو ته بیا وځي خو چې راشي پاکستان کې په خپله د ټیلنټ دومره کمی کیږي چې مخکې موقع ورته کول نه کیږي نو همدغه وجه چې بیا د موږ کم سفارشیان ملګري وي کم د پیسو والا خلک وي دغه لوبغاړي چې کوم د مخکې پوش وي بیا هلته دغو لنګي چې کوم دي رږدېږي هغه رنګې لوبه بیا دور نشي کولی چې کومې لوبې ضرورت دي. په ننني میچ فاینل میچ کې ورلډ کپ نړیوال کپ و په دا کې تاسو کتلی وي چې کوم د انګلند ټیم یو لوبغاړي یې دومره بهترین هغه کړی دی بالینګ کړی دی بیټسمین کړی ښه پرفارمنس یې کړی دی
او د پاکستان چې کوم هغه تکړه لوبغاړي چې چانه تمه کېده هغه دغه رنګ ډېر شوي وو پکې چې بس نړیوال کپ موږ بللی دی په ده باندې تاسو هم خفه وو خو موږ غوښتل چې تاسو ته موږ هغه اصل وجوهات وښیو چې دا اصل وجوهات د موږ په ضلعي چې کوم انتظامات دي کم سلیکټران دي نومونه زه چا نه اخلم په دا ویډیو کې تاسو وکتل الزامونه عوامو لګولي دي الزامونه پلیر چې کوم دی هغې لګولي دي الزامونه هغې والدین لګولي خپل فریاد یې تاسو ته رسولی دی نو امید لرم چې نننۍ سپینې خبرې پروګرام هم تاسو خوښ شوی وي تر بل پروګرام پورې خپل کوربه امیرزاده وصال سره د ملګري ذکر الله نه اجازه غواړي د الله په امان